ما وی ګیرې که د زندان ته ورواچوه لږه و تنده پې تېره که پرېږده چې د دې ګېډه پارسي شروع کړي پته به ورته ولګېږي وی ډوډۍ او خوراک او څښاک مې پې بند کړ قسم د عبدالله ابن حذافه وی خوراک د دونه ورځ نه بند شو چې وجودونه زمونږ دا ملا او دا ګېډې تخته شوې داسې قابو وه چې زمونږ د سترګو نظرونه تلي وو ژبې بار راوتې وې تر دې چې رابارې کړو اواز یې وکړه خنزیر یې راته حلال که خنزیر او شراب یې راته کېښوده وی وخورئ که ډوډۍ خورئ وخورئ وی دا نور صحابه وی چې زما رب وی چې انسان کله مړ کېږي نو مردار هم ونه حلالېږي انسان کله مړ کېږي نو مردار هم ونه حلالېږي او شراب هم ونه حلالېږي چې اسکاک نه مړ کېږي عبدالله ابن حذافه ورته خبره جدا ده نن خبره د امتحان د عشق محمد رسول الله صلی الله علیه دی معلومات کې چې آیا په عاشقانو د محمد رسول الله او په غلامانو د محمد رسول الله کې جذبه شته که نه خنزیر خوراک ته تیار دي خبره د مړو نه ده چې زما رب وفرمیل چې د یو انسان مرینو مرداره نن خبره زما د جانان د عشق دا قسم دی ورته وي دا وجود نه ساه وتی شي دی خنزیر له زما جبه نشي نږدې کېدی دا شراب زما خولې ته نشي نږدې کېدی حتی تر دې پورې هرقل بادشاه پوه شي چې قسم دی دا خو داسې نه کېږي یو غټ کړی یې راوړه قسم دی یو غټ کړی یې راوړه د تیلو نه ډک او هغې جوړ شو یو صحابي کمزور صحابي چې د لوږې نه بد حالو ګېډه او ملا یې یوځای شو یو دونه راغونډ شو هغه تیلو ته واچو چې هغه یو جوش وو قسم دې د هغه صحابي د خولې نه افم ونوته یو پیکوړه شو غوښه او هډوکي جدا شو عبدالله ابن حذافه وی چې مې ولید نو د سترګو نه مې اوښکې بهېدې هرقل بادشاه راته رانږدې شي وی ما نه وي چې نه ما نه وي هسې دې را باندې مړ که ما ته وي اوښکې هسې نه بهېږي اوښکې په یو خبره باندې بهېږي اوښکې په یو خبره باندې بهېږي ما وی څه دی چې اوښکې دې بهېږي ما وی اوښکې په یو خبره باندې بهېږي چې قسم دې د ډېرو ورځو نه د خوراک نه دی راکړی دا وجود ډېر مانده شوی دی کاش چې دا وجود څوره بو او په دې وجود کې د عبدالله ابن حذافه د ویښتو مرساګانې وي تا دې ته غورځوه بیا جمدې کېدم تا غورځوه جمدې کېدم چې د قیامت په سبا باندې په حوض کوثر باندې زما جانان ما ته ګیلاس نیولی ما ورته اواز کړو چې زما پیغمبره دا جان دا وجود مې ستا پر رضا باندې قربان کړی دی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ چې کله په جنگ کې هرقل بادشاه ګیر که پرون کې راګیر که ټول راګیر که بادشاه ورته یو پیشکش وکړه وی عیسایشه کني مړکوم دی عیسایشه کني مړکوم دی ما وی خبره د عشق کوم جی خبره د عشق او د صحابو کوم آیا ممکن د صحابو غوندې د هغې د عشق د ذرې نه یو ذره شته که نه ما اوی د نبی علیہ السلام محبت هم عبادت دی دا خبره بار بار دوهراو چې تنګېږي نه د پیغمبر اوس تاسو په عبادت کې ناستئ ښه الحمدلله زه به یو جمله ووایم خپل طرف نه بلکې د جانان ذکر کېږي او زما رب رحمتونه راوړي قسم د شوق سره لږ سبحان الله که دا عقیده و ایمان انشاءالله ځکه چې کوم ځای کې د پیغمبر ذکر کېږي هغه ځای کې رحمتونه راوړېږي او زه وایم دا رحمتونو والا مجلس دی ځکه چې زما د پیغمبر او زما د جانان ذکر کېږي بلکې زما رب به ووایي چې زما د محبوب ذکر کېږي زما رب به ووایي ښه زه نه وایم توجه شته ستاسو عبدالله ابن حذافه وایي چې ګیر کړم پیشکش یې وکړه ما وایي ته د مرګ خبره کې تا ته پته نه ده چې دا د چا غلام دی تا ته پته نه ده چې دا د چا غلام دی تا ته دا 3 انچې تندې ښکاره کېږي 3 انچې تندې لیکن دې تندي تا ته د پاور پته نه لګېده چې دا 3 انچې تندې به صرف زما د جانان رب ته ښکته کېږي او دا به زما د عشق د جانان په عشق کې ښکته کېږي ورنه داسې ځای نشته داسې څوک شته نه چې دا 3 انچې تندې ځان ته ښکته کړي بلکې هرقل بادشاه ورته ما ته تسلیم شي عیسایان شي پخواني بادشاهانو به د خدای دعوه کوله عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي چې دا تندې او په دې تندي کې او په دې سر کې به یا د محمد رسول الله عشق او جذبه وي ورنه کني نو دا سر په دې تنه باندې بوج دی بیا دا سر د تنې نه قطع کولو ته تیار یم دا سر د تنې نه قطع کولو ته تیار یم او دا 3 انچې تندې د رب په حضور کې ښکته کېدو ته تیار یم لیکن ما سوا د دې نه دا تندې او دا سر د تنې نه جدا کولو ته تیار یم لیکن د دې زړه او د دې ذهن نه د پیغمبر عشق وتو ته تیار نه یم شوق سره لږ سبحان الله
وای ما وی حیران شوم چې هلکه دا خو د مرګ نه یریږي نو راشه یو ټریک ورسره وکړه. هرقل وی ما ورته وی خوښه دې نه ده چې خپله لور درکړم. زه به ووایم دې دور کې هرقل بادشاه د روم بادشاه داسې و لکه دې دور کې چې ټرمپ چاته ووایي خپله لور درکړم موږ به مړه دي شو. زه به پسې د عیسایت ټاپه ونه لګوم په پاسپورټ باندې خفه کېږو به نه. زما ایمان خو کمزور دی. ما ته که یو طرف ته 1 کروڑ روپۍ شوي او بل طرف ته ووایي چې هلکه تاله چې کوم دی نو دغه کومه په دا ټاپه وسر په دې پاسپورټ باندې د عیسایت یا د قادیانیت نو بیا زه پسې یورپ ته خلاص یم. چېرته خلاص یم؟ یورپ ته د تلو دپاره ما په خپل پاسپورټ باندې د عیسایت ټاپې والې دي. زه یم دا ایمان دی، دا ایمان دی معاذ الله چې ته د خپل ایمان سودا د یورپ ممالکو کې محترم الله دې معافي وکړي. موږ د اواز داسې اورل قسم دی الله دې زموږ ایمانونو کې د صحابو غوندې قوت پیدا کړي. آمین ووایئ. اوس توجه غواړم. عبدالله ابن حذافه ورته وایي وایي ښه وایي لور راکې وایي ته د لور خبره کې ورسره ګورنري م در کومه نیمه بادشاهي در کومه. عبدالله ابن حذافه ورته په خندا شه لکه چې دلې پېژندلی سم تا ته پته نه ده چې زه غلام یم او د چا غلام یم؟ زه د محمد رسول الله غلام یم. که ستا 100 لوریانې شوې او ما ته یې په نکاح کې او دا ټوله بادشاهي م راکې قسم دی که پې باندې لاړم اوتوکم شوق سره لږ سبحان الله ووایي. ته د کتو خبره کې خپلې لاړې پې نوتوکم لاړې هغه ایمان و. وایي حیران شوم ما وایي چې دا څنګه دا کوم قوم دی او دا کوم عشق دی بادشاهي نه قبلوي او زما لور نه قبلوي. نو بادشاهي نه قبلوي او زما لور نه قبلوي. عجیبه غوندې قوم دی. ګیره مې کړه ما وی ګیرې که د زندان ته ور واچوه لږه و تنده پې تېره کړه پرېږده چې د دې ګېډه پارسي شروع کړي پته به ورته ولګېږي. وی ډوډۍ او خوراک او څښاک مې پې بند کړ. قسم دی عبدالله ابن حذافه وی خوراک د دونه ورځ نه بند شو چې وجودونه زمونږ دا ملا او دا ګېډې تخته شوې داسې قابو وه چې زمونږ د سترګو نظرونه تلي وو ژبې بار راوتې وې تر دې چې رابارې کړو اواز یې وکړه خنزیر یې راته حلال که خنزیر او شراب یې راته کېښوده وی وخورئ که ډوډۍ خورئ وخورئ. وی دا نور صحابه وی چې زما رب وی چې انسان کله مړ کېږي نو مردار هم وله حلالېږي. انسان کله مړ کېږي نو مردار هم وله حلالېږي او شراب هم وله حلالېږي چې اسکاک نه مړ کېږي. عبدالله ابن حذافه ورته خبره جدا ده. نن خبره د امتحان د عشق محمد رسول الله صلی الله علیه دی معلومات کې چې آیا په عاشقانو د محمد رسول الله او په غلامانو د محمد رسول الله کې جذبه شته که نه؟ خنزیر خوراک ته تیار دي. خبره د مړو نه ده چې زما رب وفرمیل چې د یو انسان مرینو مرداره. نن خبره زما د جانان د عشق ده. قسم دی ورته وي دا وجود نه ساه خو وتی شي دې خنزیر له زما ژبه نشي نږدې کېدی دا شراب زما خولې ته نشي نږدې کېدی حتی تر دې پورې هرقل بادشاه پوه شي چې قسم دی دا خو داسې نه کېږي. یو غټ کړی یې راوړه قسم دی یو غټ کړی یې راوړه د تیلو نه ډک او هغې جوړ شو. یو صحابي کمزور صحابي چې د لوږې نه بد حالو ګېډه او ملا یې یوځای شو یو دونه راغونډ شو هغه تیلو ته ور واچو چې هغې یو جوش و. قسم دی د هغه صحابي د خولې نه افم ونوته یو پیکوړه شو غوښه او هډوکې جدا شو. عبدالله ابن حذافه وایي چې مې ولیده نو د سترګو نه مې اوښکې بهېدې. هرقل بادشاه راته رانږدې شي وایي ما نه وي چې نه ما نه وي هسې دې را باندې مړ کړه. ما ته وي اوښکې هسې نه بهېږي اوښکې په یو خبره باندې بهېږي اوښکې په یو خبره باندې بهېږي. ما وي څه دی چې اوښکې دې بهېږي؟ ما وي اوښکې په یو خبره باندې بهېږي چې قسم دی د ډېرو ورځو نه دې خوراک نه دی راکړی دا وجود ډېر مانده شوی دی. کاش چې دا وجود څومره بو او په دې وجود کې د عبدالله ابن حذافه د ویښتو مرساګانې وي. تا دې ته غورځوه بیا جمدې کېدم تا غورځوه جمدې کېدم چې د قیامت په سبا باندې په حوض کوثر باندې زما جانان ما ته ګیلاس نیولی ما ورته اواز کړو چې زما پیغمبره دا جان دا وجود مې ستا پر رضا باندې قربان کړی دی. دا یو وجود او دا یو ساو دا وجود خو کمزوري. هرقل بادشاه ورته څه وایي پوه شوم تاسو په اسم نه کېږئ. وایي محکوم دی خو یو شرط بل ویم توجه شته محکوم دی خو یو شرط بل ویم. وایي څه شرط دی وایي که د منلي او به منم. هرقل بادشاه ورته محکوم دی خو صرف په دې تندي مې ښکل که. نو هغه ته څه وایي عبدالله ابن حذافه وایي ښکل به دې کړم
خو ما به یوازې پرېږدې که زما د ملګري به هم پرېږدې وایي ستا د ملګري به هم پرېږدم عبدالله ابن حذافه سترګې پټې کړې هرقل باچا یې په تندي باندې ښکل کړه ژړلې چې د الله پیغمبره زما د خدای په ذات قسم که د مرګ د یرې نه مې دا دغه کړي زما د خدای په ذات او د هغه ذات باندې قسم چې د کم ذات په دست قدرت کې زما روح دی که د یرې نه مې کړي نن زما دا ملګري بدحاله دي بیا به وایي چې دا خودکشي ده ملګري مې آزاد شو ای عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده چې عبدالله ابن حذافه د ملګرو ای د بچو دپاره د جان د بچو دپاره د یو عیسائی باچا تندي ښکل کړی دی ټولې مدینې منورې ته اعلان وکړي وروځې هغه ټوله مدینه منوره د استقبال د عبدالله ابن حذافه د پاره راووته چې د یو بادشاه تندی د اسلام د پاره ښکل کړی ای ټول مدینې منورې د عبدالله ابن حذافه تندی ښکل کړی زما محترم الله دا شرف ورکړو هغه صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې په هغې کې د ما د جانان عشق او محبت او محترم सलाम